أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أأتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورة بقرہ آیات نمبر 80 81 او 82 پدې آیاتونو کې او په پرونی آیاتونو کې د يهودو خباثتونه ذکر کی چې يهوديان چې باغو کې یو جماعت داسې وو چې هغه په دروغجنو خبرو په سجدن روانو په ګمان پسې روانو د چانه سا خبرې اورېدل وي او په هغې پسې روانو او ارزوګانې چې دنو کولې او دا پکې داسې ډله وه چې په کتاب باندې نه پوهېدله امیونو او بله پکې هغه ډله ذکر شوله چې هغوی به د الله په کتاب په تورات کې چې دنو تبدیلي کوله په خپلو لاسونو باندې به د الله په کتاب کې چې دنو تحریف کولو د الله خبرې به بدلولې او بیا به د هغې نسبت کولو الله تعالی ته چې دا الله تعالی ویل دي او زموږ په دې دور کې هم داسې خلک شته دا سیکولر نه دي دا خلک نه دي د الله خبرو ته د مولیانو خبرې وایو د مانځه او داسه خبرې نه دي وایي دا د مولیانو د ځان نه جوړې کړلې نو دا سیکولر خلق نه دام زیاته کوي او هغه مولیان هم زیاته کوي چې خپل خبرې د الله او د رسول خبره وایي نو دوه طرف ته چې دنو زیاته دي نو دا عمل د بنی اسرائیل دی چې دیو با خپل خبره په تورات کې ولیکله او بیا به نسبت چې دنو الله ته وکړو او دام الله ویل چې دا به ردی د پاره کوله چې دیو په دې باندې دنیا چې دنو وګټي دنیا ګټي پیسې په دې باندې اخلي و چې د عیسایانو د کم پوپ ته نو دې بس حق پټ کړی دی که نه دنیا یې اخیستې دغه عهده اوس ورسره ده ټرمپ هم راځي او د هغې سره ملاویږي او د هغې نه هدایات اخلي او د برطانیې وزیر اعظم هم راځي او د هغې نه چې دی نو هدایات اخلي اوس هغه خدای والی دی چې دا مشري پرېږدي د دنیا باچاهان وله راځي دغه لږه نه دغه لږه دنیا یې غوره کړله او حق یې چې دی نو هغه پټ کړی دی دا د یهودیانو کار دی او د عیسایانو هم کار دی چې دیو په انجیل کې هم تبدیلي کوله او په تورات کې هم کوله نو دا د دنیا دپاره کوله لږ ژوند به چې دی نو هغه به د دنیا ژوند به ښه شي خو آخرت کې چې دی نو د هغوی دپاره تباهي ده او الله تعالی وله په دې آیات کې 3 ځله چې دی نو ویل دا وله ذکر وکړو فویل د دې خلکو دپاره تباهي ده نو دا چې الله تعالی دلته موږ ته ذکر کوي نو دا صرف د یهودیانو د عیسایانو مذمت یوازې نه ده په دې کې موږ ته سبق ده اشاره دی امت ته چې دا بل دی کارون نه چې د ځان ساتي نه دی کارون نه بس کوي ځان بساتي دا امت دا بنه کوي او بے دلیل خبره پسې او د چا ویلو په خبره پسې په دې پسې بند رواني د مؤمن طریقه سره د مؤمن طریقه دا چې او په دلیل پسې زی هغه په حق پسې زی کاغیر سوق دنیا مور کوي خو دنیا به ټکراوي او حق خبره وکړي او د حق ملګرتیا وکړي ښا دا د مؤمن طریقه ده او د يهودانو طریقه دا ده چې په ګډو وډو خبرو پسې روان دي. نو نن هغه خبرو نه یو خبر نن کوي
چې دیو د ارزوګانې کوي او د چانې خبرې اورېدل نو خبره یو پکې دا ده چې د ځان نه خبره وکړي او نسبت الله ته وکړي وقالو لن تمثل النار الا ایام معدودات او وایي دیو چې هیڅ چرې به مونږ ته راونه رسېږي اور یعنی اور د زودخ د جهنم وقالو یعنی وقالت الیهود یهودیانو دا ویله چې مونږ ته به د جهنم اور به چې دی نو مس نه کړي الا ایام معدودات مگر یو څو ورځې شمارلی شوي عبدالله ابن عباس قتاده مجاهد فرمایي چې د ایام معدودات نه څلوېښت ورځې مراد دي ورځې شمیرلی شوي او هغه ورځې دی یهودیانو په خپله ویله دې کشرانو ته چې جنت خو زمونږ ځای دی او زمونږ په دنیا کې چې دی نو غوره څوک نشته جنت زمونږ ځای دی خو جهنم ته به چې دی نو صرف یو څو ورځې ځو څلوېښت ورځې چې دا څلوېښت ورځې زمونږ مشرانو چې دی نو د سخي عبادت کړی و نو په هغه وجه باندې مونږ جهنم ته ځو او بیا به چې دی نو ټول عمر چې دی نو په جنت کې یو دا خبره اوس بې دلیله خبره ده دا خبره اوس د دوی د کم ځای نه کوي د ځان نه چې دی نو دا خبره جوړه کړله ګوره که ستا مشرانو ته الله تعالی که ستا مشرانو شرک کړی او هغوی توبه ایستلي نو بس الله تعالی ورته معافي کړله بیا ولې اور ته ځي او که ستا مشرانو چې دی نو هغه شرک کړی دی نو ته خو د هغوی کشر یې نو تا ولې چې دی نو جهنم ته بوځي الله تعالی خو ظلم نه کوي او نه الله تعالی ظالم دی چې د مشرانو په هغه سزا کې چې دی نو کشران دم جهنم ته بوځي دا د دوی اوس غلط عقیده ده د چا نه چې دی نو خبرې اورېدلې او هغه بیانوي او زمونږ د خلکو کې هم یو غلطي د هغه ویو و یاره دې چا ته چې دعوت نه دی رسېدلی دعوت چې چا ته نه دی رسېدلی دا خلک به جهنم ته ځي نو د دې سړي نه موږ دا تپوس کوو چې ستا څه خیال دی چې الله تعالی به ظلم وکړي الله تعالی ظالم دی الله تعالی ته ورې د هر څه پته نه ده چې چا د دعوت نه دی رسېدلی نو هغه به جهنم ته اچوي د دې خبرې ډېر شی جوابات دي خو غټه خبره او غټ جواب یې دا دی چې الله تعالی خو ظالم نه دی چې ظلم به وکړي چې چا د دعوت نه دی رسېدلی نو هغه به جهنم ته واچوي الله تعالی هر صحیح نه د هر څه نه چې دی نو خبر دی نو دې یهودیانو به چې دی نو دا خبره کوله چې مونږ به څلوېښت ورځې چې دی نو هغه به چېرته ځو هغه به جهنم ته ځو بیا به چې دی نو جنت ته ځو او تفسیر ابن کثیر دام نقل کړلی چې نبی علیہ السلام کله خیبر ته تللی نو په خیبر کې ولدي یهودیانو چې دی نو تسخی څه حلال کړی او غوښې ول راوړ وه نو په غوښه کې ول چې دی نو زهر ورکړو زهر یې پکې اچیلو بیا نبی علیہ السلام یهودیان راټول کړله او تپوس یې ترې وکړو د یو نه تپوس وکړو ستا پلار څوک دی هغې دروغ وویله نبی علیہ السلام ورته ویل ستا پلار چې نو پلانکی دی اوس راته بله خبره وکړه چې خو دروغ به نه وی رښتیا وایه چې جهنم ته به چې دی نو هغه به څوک ځي نو ویې ویله چې جهنم ته به موږ څلوېښت ورځې ځو او بیا به چې دی نو زموږ نه پس چې دی نو تاسو به پکې سته پراته یو نبی علیہ السلام ته وویل ستا د امتیان نه دي دا به کې پراته یو د دیو نه مخکې چې دی نو موږ بیا جنت ته ځو نو دا هم چې دی نو دروغ وویله بیا ورته وویله نبی علیہ السلام چې تاسو په دې غوښه کې دا زهر ولې اچیلو وایي دا نو دې دپاره اچیلو که ته رښتونی پیغمبر یې نو په تا باندې به اثر ونه کړي او که ته دروغجن پیغمبر یې نو ستا نه به استخلاص شو دا داسې قوم دی ښه زموږ نبي علیہ السلام یې هم نه دی پرېښی نو دیو به چې دی نو دا غلطه خبره کوله او بله خبره به یې دا کوله څلوېښت ورځې به یې یادولې او بله به یې چې دی نو اووه ورځې یادولې اووه ورځې هغه اووه ورځې به یې داسې یادولې چې د ټولې دنیا 2000 کاله چې دی نو وشو د ټولې دنیا 2000 کاله عمر دی
وزره او د آخرت یو ورځ چې ده نو هغه د زرو کالو چې ده نو برابر ده نو مونږ به صرف چې ده نو اووه ورځې چې ده نو جهنم ته لاړ شو او بیا به چې ده نو د هغې نه راوځو او بله به دا خبره کوله چې د دنیا ورځې چې ده نو اووه ورځې دي په هفته کې اووه ورځې دي نو صرف چې ده نو اووه ورځې به مونږ جهنم ته ځو او بیا به چې ده نو د هغې نه راوځو جنت ته به ځو نو دا د دیو د ځان نه چې ده نو جوړې شوي خبرې وي او دا به بیانولې د دغې علمای سو نه د دې نه چې ده نو دا خبرې اورېدل وي نو په دې خبره دلیل نشته قل ورته ووایه اتخذتم من الله عهدا آیا تاسو نیولې د الله سره لوز او وعده فلن یخلف الله عهده چې هرگز مخالفت نه کوي الله تعالی د وعدې خپلې د لوز خپل چې دا تاسو کوم خبره کوئ چې موږ به څلوېښت ورځې چې دی نو جهنم ته ځو او بیا به جنت ته ځو نو په دې باندې تاسو د الله تعالی ستاسو نه څه لوز اخیستی دی یا الله تعالی ستاسو سره په دې باندې څه وعده کړله نو که هغه وعده یې جو تاسو یې راوړی چې موږ هم وایو نو چې داسې ویلې چې یهودیان به صرف څلوېښت ورځې جهنم ته ځي نو هغه وعده د دوی سره نشته ښه یا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې هغه وعدې نه مراد دا ده چې تاسو لا اله الا الله ویله لا اله الا الله نه دا وعده ده که نه او الله او رسول او رسالت او آخرت هم منو دی د زړه نه او د دماغو نه م ویل دا خبره نو بیا خو صحیح ده بیا به تاسو له الله تعالی جنت درکړي نو تاسو خو لا اله الا الله هم نه دی ویلی نبی علیہ السلام رسالت هم نه دی منو دی نو دا وعده چې دی نو دا لوز بیا د کوم ځای نه راغی ښه نو بل پکې دا پته هم ولګېدله چې الله تعالی که لوز او وعده وکړي نو الله تعالی د خپل لوز او د وعدې خلاف ورزي نه کوي ښه په الله تعالی باندې نه نسیان راځي نه په الله تعالی باندې غفلت راځي او نه الله تعالی هغه لوز دا وعدې چې دی نو خلاف کوي نو وعده پوره کول چې دی نو دا د الله تعالی حکم دی مؤمن مسلمان چې وعده وکړي نو هغه پوره کوي زم ډېر خلک دي وعدې کوي او بیا چې دی نو وعدې سر ته نه رسوي ان العهد کان مسؤولا د وعدې په باره کې به چې دی نو تپوس کېږي دا وټونو والا چې دی نو راشي څومره وعدې د خلکو سره وکړي او بیا هغه د هېچا وعده چې دی نو نه پوره کوي نو دا ښه کار نه دی ښه د دې په باره کې به الله تپوس کوي ام تقولون بلکې تاسو وایئ علی الله په الله باندې ما هغه څه لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ یعنې ستاسو سره د هغې دلیل نشته او د هغې سند ستاسو سره چې دی نه دی معلوم د ځان نه خبرې کوئ او په الله باندې چې دی نو ورتړی نو اوس الله تعالی دا خبره بیانوي چې نجات د چا دپاره دی نجات چې نه په ډلو باندې دی نجات او نه جنت چې دی نو هغه په ډلو باندې دی نه د عیسائی دپاره دی نه د یهودي دپاره دی دلته به چې دی نو الله تعالی تا ته اوس د دې خلاصه بیان کړي جنت ته به څوک ځي الله تعالی د ډلو سره کار نشته چې یا څوک یهودي دی او یا چې دی نو څوک عیسائی دی هغه به ځي او نور څوک به نه ځي بلا داسې نه ده بلکې دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې صرف څلوېښت ورځې به مونږ جهنم ته ځو او بیا به چې دی نو جنت ته ځو نو الله تعالی په دې خبره باندې رد کوي خبره داسې نه ده دا تاسو چې څه وایئ داسې خبره نه ده بلکې قانون دا دی داسې نه ده بلکې داسې ده قانون دا دی من کسب سیئة چا چې وکړه سیئه څه ته وایي عبدالله ابن عباس وایي د سیئه نه مراد دلته شرک دی شرکو چا شرک وکړو او دا شرک نه دی دا غټ ظلم دی ښه ګوره بني اسرائیل هم په دې باندې پوهېدله چې د عقیدې خرابوالی نه دی په دې باندې به خلک جهنم ته ځي دا خبره هغوی منو دي وه چې زموږ مشرانو څلوېښت ورځې د څښې عبادت کړی و شرک یې کړی و
د دې شرک په نتیجه کې چې دنو زموږ مشران به جهنم ته ځي. نو په دې باندې بني اسرائیل هم پوهېدل چې د عقیدې خرابوالی نه دی، دا خطرناک شی دی. عقیده به چې دنو بالکل صفا سوتره ساتي، دا بنیاد دی. بنیاد به مضبوطی ګورئ، عقیده به مضبوطه یو. په دې کې اخوا دېخوا کمپرومایز دا چې دنو په دې عقیده کې نه کېږي. معمولی غونتی کې چې دنو خرابوالی دا خطرناک شی دی د عقیدې. نو دلته د سیئه نه څه مراد دی؟ او نبی علیہ السلام ویلي حدیث دی د بخاري او د مسلم، اجتنبوا سبع الموبقات، د وو خطرناک ګناهونو نه ځان وساتئ. موبقات المهلکات، د وو هلاک شو شین نه ځان وساتئ، انسان هلاک کوي او تباہ او برباد کوي. باغی کی نمبر 1 چې دنو نو صحابه ویل د الله رسول دا کم دي؟ قلنا وما هن یا رسول الله؟ قال الشرك بالله. اولنې به څه شه ده؟ د الله تعالی سره شرک کول. د الله حق راغستل مخلوق لو بل چاله چې دن ور کول شرک نه ده، دا په خطرناک ګناهونو کې اولنې نمبر ده. دویم چې دنو والسحر، سحر نه ده، جادو، دا ډېر خطرناک شی دی، انسان هلاکوي او تباه کوي. دا و قسمه ګناهونه نه دي، دا هر سړی وپېژنئ. ګوره خطرناک شی نور ډېر هم دي، خو نبي علیہ السلام په دې یو حدیث کې دا و چې دی نو راټول کړلي. اولنی شرک شو، دویم پسې سحر شو، بل پکې څه وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، په ناحقه باندې څوک قتل کولو. په حق باندې قتل شته، یو سړی زنا وکړي، یو سړی چې دنو مرتد شو، یو سړی چې دنو قتل وکړو. خو دلته چې دنو مراد په ناحقه باندې قتل کول، په ناحقه چې څه جرم یې نه یو انسان راولګي بل انسان مړ کړي، نو دا پکې دریم شو. څلورم اکل الربا، سود خوړلو، دا خطرناک شی دی. او په دې کې هغه ټول بیا داخل دي، لیکونکي او وړونکي او راوړونکي او ورکوونکي او ګواه کېدونکي، دا ټول پکې داخل دي. دا سود چې دی نو خوړلو. پنځم چې دی نو اکل المال یتیم، د یتیم چې دی نو مال خوړلو. ځکه د یتیم څوک نشته او بې سهاره دی، او د هغې په مال باندې سړی چې دی نو قبضه واچوي، دا خطرناک ګناه دی. وتولی یوم الزحف، شپږم چې دی نو د میدان جنگ نه تښتېده دي. میدان جنگ کې به ثابت قدم اوسېږي، تختې به نه. نو چې څوک وتښتېدو، دا دی چې دی نو غټ ګناه وکړو، غټ جرم یې وکړو. او اووم چې دی نو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، په هغه زنانو باندې تهمت لګول چې هغه غافله دي، مؤمنانې دي، او د څه نه دي خبرو، خلک پې تهمت ولګوي د زنا او د بدکارۍ تهمت پې ولګوي. نو دا خطرناک ګناهونه دي. وخه دا صحیح حدیث دی، نبی علیہ السلام وایي د دې نه چې دی نو ځان وساتئ. نو صحیح دا مراد چې دی نو عبدالله ابن عباس وایي شرک دی. نو شرک یې وکړو. واحاطت به خطیئته، او راګیر کو دلره ګناه ده، یعنی شرک ده. زړه او دماغ یې ولا چې دی نو راګیر کړله. مطلب یې څه شو؟ مات علی شرک، دا سړی مړ شو په شرک باندې، توبې ونه ایستلله. په دغه حالاتو کې چې دی نو دا سړی څه شو؟ دا سړی مړ شو. نو په اولئک اصحاب النار، نو هم دا کسان اور واله دي، دا اوسېدونکي د اور دي، دا اور واله دي. چې عقیده د شرک او د شرک په حالت کې ولا چې د مرګ راغی، هم فیها خالدون، دا به همیشه په دې اور کې. کتر سیئین مطلب گناہ والی چې کسب کو گناہ او راگیر کو دل را گناہ ده دی، نو دا خو همیشه په اور کې نه یو چې مطلق گناہ تی والی د سیئین، دا خو همیشواله د دې په اور کې نه ده، دا خو براوزی. او دلته خالد هم فیها خالدون راوړو چې همیشه به په اور کې. نو د سیئین مطلب څه شو؟ دا د شرک شو.
عام مسلمان چې کوم ګناهونه وکي که کبیره ګناه وکي او توبه ونه کاږي نو په هغې باندې به اور لځي خو د اور نه به چې دی نو بیا راوځي ښه اور نه و بیا راوځي. اوس الله تعالی بله خبره کوي د نجات خبره کوي ښه چې نجات پسې کې دی د دې دوه رکوګانو خلاصه چې دی نچوړ تا ته په آخر کې راوباسي. خلاصه د دې څه شوله هغه دا شوله چې والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات او عملونه وکړه نیک فاولئک اصحاب الجنه دا خلق جنت والے دي دا صفتونو والا جنت والے دي. ایمان راوړو یعنی توحید قبول کو بنیاد کې سو عقیده او توحید او دویم پس څه شی او عاملو صالحات نیک عملونه وکړه او عاملو صالحات دا ټکه بار بار راځي نو دا موږ بار بار وایو چې عاملو صالحات نه هغه مراد دا ده چې هغه اعمال سره وکړي د پیغمبر په طریقه باندې د پیغمبر په طریقه باندې نه یو د ځان نه کې نو هغه بدعتي گمراهي به یو او گمراهي به د چې د نور ته بوزي د پیغمبر نه کومه طریقه نقل نو په هغه طریقه باندې بچیدنو عبادت کې ښه. او دریم شرط ولا چې دنو هغه داده یو شرط ولا چې دنو عمل صالح لا توحید ده توحید چې سړی توحید او عقیده نه وا کدا هر څومره نیک عمل کوي د دې هیڅ پیدا نشته ځان ستړی کو دا انګریزیان او دا عیسایان دا څومره ښه کارونه کوي او چې عقیده توحید نه ده هیڅ ورته نه ملاویږي. نو اولنې بنیاد نه ده دا توحید ده. دویم چې دنو عمل صالح ده عمل صالح د پر شر چې دنو بیا داده چې د پیغمبر په طریقه وي پیغمبر په طریقه او بل شرط ول چې دنو داده چې سړی با حلال خوري خام حلال به استعمالو یا ای الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے پیغمبرانو تاسو پاک رزق خورئ او عمل صالح کوئ. پیغمبران حرام نه کوي د شک او د شوبې د مال نه چې دین هم ځان ساتي ښه او دغه شانته کې صحابه کرام او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی یو ځل ول غلام چې دین سره خوراک راوړو نو ابو بکر صدیق چې د رضی الله تعالی عنہ هغه خوړلو نو چې وې خوړلو ورستو به دې تاسو کو چې دا ډوډۍ او دا خوراک تاسو څنګه راوړو وای دا د سیما په جاهلیت په زمانه کې د یو سړي سره چې دنو سب تعویز می ولا کړو او هغه سړي ماته ویلو زبطاله چې دنو بیا پیسې درکمه نو هغه چې دنو مال په مزدوري کې چې دنو دا رزق او خوراک راکو نو دا می راوړو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای تا ماته مخ کې نه ویلا نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې خله کې ګوته ورکړه او هغه د حرامو او هغه چې دنو هغه څه چې خړلو هغه چې دنو بار تر واچیل زکه چې د حرام یو نه چې دنو هغه خېټه د لاړ شي نو دا هغه انسان وي سلوي خورز مونږ چې دنو هغه نه کې عبادت سره قبليږي نه نو ډېر احتیاط به پدې کې کوي سړی ښا ډېر زیات احتیاط چې د عبادتو بنیاد نه دی هغه پر رزق حلال باندې دی رزق حلال بلګي لګ بيو خو الله بچینو تعالی پای کې برکت اچيو خلک د ډیرو کوشش کوي نو بیا ډیر چې دنو سړی ګوري او راوړي نو هغه به خامخا چې دنو پای کې به د حرامو چې دنو شوبه به چې دنو هغه پکې شیبه به یا به دروغ ویل یا به خیانت کړی یا به ملاوت کړی یا به چې دنو رشوت اغیستی په سود باندې به چې دنو راغیستی نن هغه زمانه دا څوک د دې سوچ او فکر نه کوي ښا ګناه ته چې دنو څوک ګناه نه وایو او خپل بچو له چې دنو حرام ګټي هغه بچی چې دنو سبا ستا په کار ناراضي خلک چې دنو پزمکو باندې قسمونه خوري پردې حق چې دنو هغه رانیسي نو ته ستا و خو چې دنو اسیم لاړو نو د بچو د پاره چې دنو حرام کې د بچو د پاره د دین چې دنو ځان ساتل پکاري ښا نن سبا چې دنو د دې څوک پروا نه کوي او هر څوک هغه سړی ته خسړې وایو چې چا شي رومیال پس وګرا چلې
او چا غټه ګیره پریخي چا ساده کپړې اغوستي وای دا ډېر ښه سړی دی ښه خو چې ستا ورسره معامله راله که نه معامله بیا به ته حیران شي بیا به تا ته سړی و په هغه باندې پیژنې چې ستا ورسره څه معامله راشي یا دې ورسره سفر کړی په دې باندې ته ښه سړی نه پیژنې په پلانکی سړی په جومات کې چې دی نو ناستي او عبادتونه کوي او نفلونه کوي ته به سړی په دې باندې پیژنې ستا ورسره سفر راشي یا ورسره ستا چې دی نو څه معامله راشي په هغې باندې به چې دی نو پیژنې ښه نو غټ احتیاط چې دی نو په دې کې پکار دی نن سبا چې دی نو هغه څوک احتیاط نه کوي دا پیسې او دا مال داسې دی دې ته هېڅوک نه ټینګېږي ښه ډېر خلک پکې غرق شو تباه او برباد شو مخامخ خلکو ته چې دی نو ډانچه جوړوه نور چې دی نو زړی چې دی نو د سړي څښایي ډانچو باندې کار نه کېږي په ډانچو جوړولو باندې ظاهر به هم ټیک کې او باطن چې دی نو هغه به هم ټیک کې ښه نو وعملو صالحات ایمان وعملو صالحات عملونه وکړي نیک عمل صالح چې دی نو هغه مخکې دی ښه نن سبا هر سړی پریشان دی او مشکلات دي ورته ته ورته وایې راځئ رمانځله وایې و یاره زموږ حالات چې دی نو هغه ټیک نه دي کاروبار او پیسې هم چې دی نو هغه بند دي او بس په دې منډو تړلو کې یو نو هغه عمل صالح چې دی نو ورستو کړی دی او خپل څومره مشکلات نه دي هغې مخکې کړلي اول چې دی نو ته نیک اعمال وکړه الله تعالی به چې دی نو په خپله چې دی نو ستا دا کارونه چې دی نو ټیک کړي دا په دې باندې چې دی نو ټیک کېږي قرآن کې راځي که نه چې الله تعالی وایي چې د خلکو چې دی نو تقوا اختیار کړی وی که نه لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم چې د خلکو تقوا او نیک اعمال کړی نو مونږ به وله دا رزق موله د بره نه هم چې دی نو ورکړی وی نازل کړی وی د نعمتونو په شکل کې او د خپو د لاندې د دې ځمکو نه به مو الله تعالی وایي چې مونږ به وله چې دی نو رزقونه را ایستل وی مشکلات به مو وله چې دی نو ختم کړی تقوا او پرهیزګاري نه ده په دې باندې الله تعالی مشکلاتو لارې چې دی نو کولاوي نو نن چې دی نو مونږ خپل هغه مشکلات چې دی نو رامخې ته کړلي وو منډې تړلي وو په دنیا پسې روان یو او دنیا مخکې د هم پسې شاته منډې وو او 15 منټه چې دی نو مانځله نه شو ورکولی چې راشو د سر په سجده باندې کیدو الله ته او لاس ورته اوچت کړو چې الله تعالی زموږ مشکلات چې دی نو حل کړي څومره چې د الله نه چې دی نو لرې کېږي که نه هغو نو په مشکلاتو کې چې دی نو نښته یې زړه ته به یې سکون او اطمینان نه یو د دې عمل صالح نه دی ډېر چې دی نو فواید دي ښه نیک اعمالو په وجه باندې به زړه ته څه شي سکون به یو راحت به یو د الله نه چې دی نو لرې وي نو بس چې دی نو سر په دکې باندې به ګرځي سر په دکې به ګرځي یو مسله به چې دی نو هم نه حل کېږي ګوره دا انسان نه دی الله تعالی دا د دو شیین نه مرکب کړی دی یو د دې انسان جسم دی او یو د دې انسان روح دی روح دا جسم نه دی دا د خاورې نه پیدا دی او د دې خاورو نه چې سره راټوکېږي را زرغوندېږي راوځي نو دا په هغې باندې چې دی نو غټېږي دا جسم و د دې خاورې سره تعلق دی دا سبزیانې دي او دا خوراکونه دي دا انسان یې خوري او په دې باندې غټېږي د جسم ته چې دی نو پیدا میلاویږي بل د انسان چې دی نو هغه روح دی روح په دې جسم کې هغه روح چې دی نو هغه د برې نه چې دی نو الله تعالی را لېږلی دی او د دې روح هم چې دی نو خوراک دی ښه د دې روح هم چې دی نو غذا ده او د هغې دپاره غذا هغه چې دی نو وحي د وحي قرآن دی دې روح ته چې دی نو سکون هغه په دې وحي باندې او په دې قرآن باندې او په نیک اعمالو باندې چې دی نو میلاویږي چې د دې قرآن نه لرې وي که نه بس په مشکلاتو باندې به دې سرې نو عملی سوا اولئک اصحاب الجنه دا خلق ملګری د جنت دي نو الله تعالی دا وویل چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دا به زه جنت ته داخلوم خو یوازې په دې باندې چې دی نو هم کار نه کېږي ښه چې یو سړی ایمان او عمل صالح ما وکړو زه به جنت ته ځمه چې د الله تعالی مهرباني او فضل نه و نو د سره تللی نه شي اوس به یو کافر مسلمان شي هغه به کلمه ووایو ګنټه پس به مړ شي
نو هغه خو چې د عمل صالح د سره وم نکو نو هغه هم الله جنت ته چې د بوزي دا هر څه په سمند دي دا د الله تعالی په مهرباني او په فضل سره کی تب چې د ایمان به مخبل مضبوطه او نیک اعمال بم کې د دې نیک اعمال او د دې ایمان په وجه باندې الله تعالی پتا باندې خپل فضل او مهرباني کوي خو نو الله بچي نبی له سلام فرمایلو وای زم د الله تعالی د فضل نه بغیر چې جنت ته نشم تله الله بزم چې الله تعالی ما په خپل خاص رحمت کې چې دن راپټ کی نو دا فضل او مهرباني به د الله ال کیږي چې موږ دا دوه کار وکړو خپل ایمان او مضبوط کو او دغه شانتي کې عمل صالح وکړو هم بیا خالدون دیو په دې جنت کې چې دنو همیشه یو د شرک په حالت کې څوک لاړ د دنیا نه او په ور کې همیشه یې اراوته نشي او ایمان او عمل صالح والا نه دي دا په جنت کې چې دنو همیشه دیو کور چې دنو هغه دغه جنت ته غجي ګوره وته وقالوا وای دیولن تمثل النار چې هچری براون رسي مونږ ته ور الا ایام معدودات مگر یو سور د شمار لشي قل ورته وایا اتخذتم من الله عهدا آیات سنولې د الله سره وعده او لوز فلن يخلف الله وعده چې هچری خلاف نه کوي الله تعالی د لوز خپلنا ام تقولون آیات سوایا لله په الله باندې ما اغسلا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ بلا داسې نه ده بلکې داسې ده من کسبا چا چې کسب کړه سیئاتن شرکو واحاتت به خطیئته او راګیر کو دلرا دی شرکو دی ګناه ده دی اولئک اصحاب النار نو دا کسان ور والدی هم بیا خالدون دی و په دی ور کې همیشه والذین واکسان آمنوا چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک اولئک اصحاب الجنت هم دغه کسان جنتیان دي هم فیها خالدون دی په دې اور کې همیشه سبال نه حمدا او بیا چې دنه لسمدا نو په دې کې روجي نیول پکار دي